نو اودس هغه په کوم اشیاء باندې ماتيږي. نو علماء هغه تقریبا 12 سيزونه هغه داسې خبرې راجمع کړي دي چې په هغه باندې اودس هغه ماتيږي. هم دغه احادیثونه راجمع کړي دي، ورسته به هغه تفصیل لازم. خو د اسانتیا لپاره هغه موږ دلته چې دنه هغه په جمع باندې هغه ذکر کوو. اولنې اودس په څه باندې ماتيږي؟ واړه بول، لوی بول یا دغه لارو نه چې دنه هغه هوا یا سچینجه وغیرہ هر څه چی په دغه ټولو باندې اودس هغه ماتيږي. دا خو یو عام خبره ده، دا خو هر چا ته پته چې په دغه زرعي سره اودس هغه ماتيږي. دویم نمبر په هغه سيزونو باندې اودس هم ماتيږي د انسان د جسم نه اوزي چې هغه نجس وي، ناپاک وي. لکه د انسان د جسم نه هغه وینه اوزي، نو دا نجس ناپاک ده. نوتي اوزي، نو دا هم ناپاک ده. نو پدې کې بیا هغه تفصیل دومره ده چې دا دومره یی چې دا هغه خپل زین هغه وبېږي او خطر یعنی نور طرفون ته چې دنه هغه سرایت وکي. اوس معمولی وی چې نور زینو ته هغه ونه بېږي، نو بیا په اودس هغه نه ماتي. او چې دومره و مثال دا لاس ته هغه دا زخمی شو د دینه دا وینه چې دنه هغه لګراو وای دا اودس چې دنه لخ خطرال، نو به سره اودس ماتي. په خپل ځوان معمولی هغه راو پر سیدا بيدل نه اودس بنا ماتي دسي هغه نو هم دي. بیا په پوزه کې هغه د سړی پوزه وینه وکي، نو په دې پوزه کې دنه دا اډو کې شي دا بانس ورته وای د دینه بر چې دیږي کې کم وینه، نو بلغه اودس نه ماتي. خو د دینه چې دی خو د نرمي حصے ته راځي وینا، نو بیا به اودس هغه ماتي. دغه رنګ چې دنه هغه خلک ویني مړی یا غاف جبا وغیرہ، نو بدی کې بیا هغه علما ترتیب د څه ذکر کوي چې لاړی یو سړی تو کی او په لاړو باندې را وینه غالب وا یا په نو غالب دی، نو اودس چې دنه هغه ماتيږي. کلاړی په غالب وي زیاتې وي، نو بیا به اودس هغه نه ماتيږي. دریم نمبر په الټو کول سره اودس ماتيږي، خو چې دا الټي دومره وي چې زیاتې وي، یعنی داخله په هغه ډکیږي دومره زیاتې وي، نو بیا به الو اودس ماتي. اوس معمولی هغه خله مړی ته هغه تروي وبرالی او هغه سړی توکړي یا لکټي معمولی کوته الټي وي هغه وکړي، نو په دې اودس نه ماتيږي. چې زیات وي دومره وي سړی ته پته لګي چې یار دا دومره ډیر دي زما داخله په ډکیږي، نو بیا په اودس مات. هو یو سړی دې سره هغه چې دنه په لار باندې یو مردار خروم ولیدو یې سولیدو الټي وکړي، دا یې دوی لګي الټي وکړي. په دې لار دې ستلو لکه اخوا چې لاړو جو بیا ورته رايات شو هغه مردار جو به لګي الټي وکړي، لګوټي بیا لګه خوا لاړو بیا ورته رايات شو به لګي الټي وکړي. نو دو درې سلور پیره الټي وکړي او دا ټولې چې مثال کې تور پر راجمع کړل شي خله په ډکی دومره زیات چې په جمع یو دا لګي چې کوله دا خو دومره نه وي، خو چې دا ټولو پیره دا راجمع شو دومره زیات وي چې خله په ډکه شو، نو بیا به اودس ماتيږي. خو چې سبب یې وي او سبب جدا جدا یو سړی چې نه هغه د ورځې خرولې دو مړ هغه ته وکتل جوړټې یې لګي وکړي، بیا لګه خوالاړو سپې ولې دو جو الته دا غي دوجې لګټې وټې، نو سببونه جدا دي، نو دا به نه راجمع کولای کیږي. سبب یو دی یا یو بیماری دی د انسان، نو دغه خو یو سبب دی راغې دوجې لګي الټه یو ټیم وکړي لکه سات بعد بیا بل یو سلور 15 منټه پس نور الټه وکړي یا لکه ورسته نوري وکړي، دا ټولې راجمع کې زیاتې بیا په اودس هغه ماتي. دغه رنګ سلورم نمبر یو سړی د سره په هغه باندې د لیونتوب هغه سغټي وغیرہ راځي، کله کله هغه دماغي کار کوي دی لیونه کیږي، نو کله چې په د باندې د لیونتوب هغه چپراله چې د پسان نه پوي دو هغه ټایم کې، نو دا اودس ته سره ماتيږي. دغه رنګ په نشي سره اودس ماتيږي. نو سړی هغه دومره نشه وکي چې دا په عقل باندې هغه غلبه راشي چې د بیا پس نه پويږي، په خاو بد نه پويږي، نو بده سره اودس هغه ماتي. یو نشه دومره شي معمولی مثال یو سړی هغه سیګریټ وسکي نسوار وکي، نو دا هم نشه ده خو ډیره معمولی ده. بدی کې د سینې چې بس انسان هغه
سیګریټ وڅکي یا نسوار استعمال کړي چې دماغ بیا کار نه کوي داسې نه نو لهذا به دغه اودس نه ماتېږي. بعض علما کومو چې لیکلي دي چې اودس پرې ماتېږي هغه صرف د دې وجې نه چې یاره دا یو ناپاکه څیز دی نسوارو نو که اودس وکړي نو ښه خبره ده لکه نو هغه زجرن توبیخن زورنې دپاره بعضې وایي چې اودس پرې ماتېږي خو نور مسله جدا شی دی او تقوا بیا جدا شی دی نو مسله دغه ده چې اودس پرې نه ماتېږي. دغه رنګې یو سړی دی هغه بېهوشه شو 6 نمبر بېهوشه شو یو سړی او بیا روغ شو اگر که لږ سات لږ خو بېهوشي پرې راله بېهوشه شو نو اودس د ده په دې بېهوشوي کې هغه مات شو. 1 نمبر بالغ انسان دی او د مونځ کې داسې مونځ چې په هغې کې رکوع سجده ده لکه مطلب زموږ د مونځ یو خو د جنازې مونځ دی په هغې کې خو نه رکوع شته دی نه سجده شته دی. عام دا کوم مونځونه چې دي په دې کې بالغه انسان که هغه زنانه وي او که نارینه وي خو چې بالغ وي دومره په زوره باندې وخاندي چې خواته کسان یې هغه خندا واوري نو اودس یې هم مات شو او مونځ خو جماعت مات شو نو اودس یې هم ماتېږي د دې سره. په دې کې احتیاط پکار دی. اکثر چې دی نو هغه خلک په مانځه کې وخاندي او څه پروا یې نه بس هغه ډېر خلک ما داسې لیدلي بس په مانځه کې ښه ښکلی وخاندي او بیا مونځ پوره کړي او بس لاړ شي کور ته نو دغه مونځ یې هم مات شوی دی او اودس یې هم مات شوی دی چې خواته کسان یې واوري خندا اوس دی وایي چې زما خواته خو څوک نه و چا نه دی اورېدی نو که ستا خواته څوک نه و خو ستا خندا دومره وکړه ویې نو اورېدلي به نو مطلب اواز دومره اوچتوالی دی چې خواته نږدې کسانو ته هغه ورسېږي څوک یو که نه بیا خبره. دغه رنګې د 8 نمبر دی دا بله پرېږدي مناسب نه دی. 9 نمبر یو سړی هغه اوده شي او په داسې حالت کې چې د ډډه لګولي یا خو چې سړی سملی هغه خو هغې خو ماتېږي بالاتفاق خو یو سړی ناست دی ډډه یې لګولې ده دیوال ته یا بل څه سیس ته ډډه وهلې ده او که دغه سیس مثال کې طور پر لرې کړی شي دی داسې ودرې شي دی به راتاو شي نو په دې اوده کېدو سره اودس هغه ماتېږي. یو سړی داسې ناست دی او دی اوده شو نو په دې باندې اودس هغه نه ماتېږي. خو چې یو سړی داسې ناست دی چې بالفرض دی به د اوده کېدو کې راتاوي خو یو سیس ته ډډه والي ده یا ډډنده والي خو راتاو شو پکې نو اودس په دې باندې هغه مات شو. 10 نمبر پخکر لګولو سره هغه اودس ماتېږي. حجامه چې ورته ویلی شي نو حجامې سره چې دی نه هغه وینه وځي دغه رنګې ستن وینه د سړي نه هغه واخلي نو په دې ټولو سره هغه اودس ماتېږي وینه چې دی نه هغه وځي. دا یو اهم 11 نمبر اهم دا دی په دې کې اکثر د خلکو چې دی نه هغه خیال نه او ډېر وخت پورې زما هم به خیال نه و بیا وروسته ما ته پته ولګېده کتاب کې مخې ته بیا راغلی دا ډېر اهم دی. اکثر د خلکو دې ته خیال فکر هم نه وي لا په دې به هم اودس ماتېږي. یو انسان داسې دی د هغه سترګې خوږ دي خوږ او د دې خوږوالي د وجې نه هغه اوښکې رابهېږي نو یو خو دغه اوښکې هم بېل ماتې دي دا په خپل څادر باندې پاکول او یا په لمن باندې او بیا په هغې باندې مونځ کول نو دا اوښکې هم ناپاکه دي کله چې کله سترګې خوږ وي یو خدای چې لوګی دی یا د مرشکي د وجې نه یا ترخیش وي اوښکې دې بهېږي یا پکې ګوته لاړه یا پکې سلاړو اوښکې دې بهېږي دا جدا شی دی دغه نو هغه سترګې چې هغه خوږ دي او د خوږوالي د وجې نه اوښکې کوي نو دغه اوښکې هم بېل مازه دي او د دغې اوښکو د وجې نه اودس ماتېږي. نو چې اوس یو سړی داسې دی چې د هغه سترګې مسلسل اوښکې کوي او د مانځه ټایمونه راځي نو دی اوس معذور حسابېږي دی به یو منزل اودس وکړي که د ده د سترګو نه اوښکې بهېږي خیر دی دی به خپل مونځ په دې باندې هغه وکړي خو را روان بل وخت مونځ چې دی نو هغه به دې اودس نه کوي هغې به نوی تازه اودس کوي. دغه رنګې 12 نمبر د یو سړي غوږ چې دی هغه خوږ دی د غوږ نه هغه نوونه وغیره سره وځي لکه ټې وینه ترې راوبهېده نو ترې راوبهېده نو په دې سره چې دی هغه هم اودس ماتېږي. نو دا هغه اشیاو چې په دې سره هغه اودس ماتېږي نو که په دې کې هغه بعضې څیزونه داسې چې هغه کې زمونږ عام طور خیال نه وي نو چې دا مونږ خپل مخې ته راولو چې یاره دا څیزونه داسې دي چې په دې سره اودس ماتېږي د دې لحاظ هغه پکار دی چې یاره اودس زمونږ مات شو چې مونږ دوباره هغه اودس وکړو نو دا ډېر اهم او ضروري و دغه یاد ساتل چې دی نه